أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان. د هغه سوالاتو اعتراضونه د کوم سوالات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبري باندې به مشرکانو کول، نو دې ځکه نه پر هغه سوالات ذکر شو چې کوم سوالات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې او پیغمبري باندې. اوس اخ د نبی علیہ السلام د رسالت اعتراضونه او جوابونو خلاصه ذکر شو وړاندې. اوس هغه اعتراضات ذکر کیږي چې کوم د قران په نازلیت باندې دي. نو مشرکان بویل الذين كفروا وقال الذين ويل بحق كسان كفروا چې کافران دي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ولنازلی کې په دې پیغمبر علیه السلام باندې قرآن ټول په یو ځل باندې. د دې اعتراض دا و چې قرآن لږ لږ نازلیږي 33 میاشتو کې مکمل کیږي، نو که دې په ځای باندې یو ځل باندې غونډ راغلی وي نو ښه به نه وي. د اعتراض مخکې موږ ویلو چې کله سړی خوی خراب وي نو هغې سره بانې ډېرې زیاتې. اوس دا په دې کې څه کار ده چې یو ځل باندې شو لږ لږ شو. خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معجزاتو ته وګوره، دلایلو ته وګوره، د قرآن آیاتونو کې فکر وکړه، کتاب کې څه خطایي ول د هغه ځای کې اعتراض وکړه. نو دې کې دې څه کار؟ نو دوی یو اعتراض وکړو او داسې به یې ویل چې ګوره که یو ځل باندې راغی نو زموږ به یقین نه هغه چې دا کتاب دی، خو چې لږ لږ نازلېږي نو زموږ په شک ده چې کیدای شي دا به لږ لږ سوچ کوي، خبرې به جوړوي. اخ وایي جوابونه ذکر کېږي. الله تعالی كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك همدغه شان دا نازل شوی دی لږ لږ لنثبت به فؤادك چې موږ مضبوط کو په دې سره زرسته ورتلناه ترتیلا، موږ بیانو دې لره لږ لږ په قلاره دمه دمه باندې قلاره باندې دا ته بیانو. جواب حاصل دا شو چې قرآن لږ لږ ذکر نازلېږي چې ستا زړه پې مضبوط شي. زړه پې څنګه مضبوطېږي؟ د دې نه مضبوطېدلو درې طریقې دي، په درې حالاتو کې دا مضبوطېږي. دې ځکه کې د قرآن په یو ځل د نازلېدلو سره یو فایده ذکر شوې ده او د هغې درې قسمونه دي. ځای په ځای نورې فایدې هم ذکر شوې دي، ځینې په دې صورت کې را روان دي، ځینې وړاندې تېرې شوې دي. نو الله تعالی وایي موږ مضبوطوو په دې سره زړه ستا، نو ځکه لږ لږ نازلوو. زړه په داسې مضبوطېږي چې لږ لږ نازلېږي نو د دې یادول اسان. 33 میاشتو کې به قرآن حافظ سړی جوړ شي، زده به شي، اسان ده، په زړه باندې بوج نه پرې باسي، ګرانېږي نه، خاصان دی. دغه شان ده چې په کومو ځایونو کې د کافرانو له طرف نه سوالات راشي، اعتراضونه راشي، هغه ځای کې فوري جواب راشي، نو هغه جواب ذکر کول په اسانه باندې اسان کار دی. دغه شان ده چې د لږ لږ نازلېدلو سره فایده دا ده چې انسان د فوراً هر ټیم د احساس موجود دی چې زما د الله تعالی امداد مکمل هر ټیم را سره دی. د لږ لږ نازلېدلو دغه فایده ده. اوس که فرض کې قرآن به یو ځل باندې نازل شي، اولنی نقصان به دا وشي چې یادولو کې به مشکلات پیدا شي. غوڼ کتاب یو ځل باندې یادول کافي مشکل دی. دویم نقصان به دا شي چې په کوم ځای کې د نبي علیه السلام په رسالت باندې اعتراضونه دي، په قرآن باندې اعتراضونه دي، نو هغې دپاره به جوابات ګوري او د هغې دپاره به مطالعه کوي چې په کوم ځای کې دي چې دا انسان د ښه کافي ګران پرېوځي. چې اول سوال راشي پسې د جواب په کتاب کې مطالعه کوي، ګوري پسې، نو دا کتل بار بار کافي ګران دي. خو چې کله سوال راشي فوري جواب د اسمان نه نازل شي، ډېر آسان کار دی، ښه آسان کار دی. نو په دې طریقه باندې هم زړه زیات مضبوطېږي. او درېیم نمبر چې په کومو ځایونو کې د کافرانو مسلسل مخالفتونه دي، نقصانات دي ذکر کېږي او سازشونه ذکر کېږي، نو په هغه ځایونو کې قرآن چونکې مخکې نه نازل شوی وي، د نبي علیه السلام لپاره کوم تسلی مضمون چې هغه خو بیا به تا مطالعه کولی کتې به چې په کوم ځای کې موجود دی. لیکن داسې نه وي چې کوم ځای کې نبي علیه السلام د دوی د ظلمونو زیاتو نه ستړی شي، هغه ځای کې بشارت راشي، خوشخبري ذکر شي چې بس امتحان د دې ځای پورې و، نور ختمېدو والا دی، هغه ځای کې تسلي راشي. نو په دې طریقه باندې د انسان زړه ډېر مضبوطېږي او ډېر آسان کار شي. دغه فایدو په خاطر باندې قرآن لږ لږ نازل شو. ورتلناه موږ بیانو دې لره تا ته ترتیلا په دمه دمه باندې، په قلاره باندې. ولا یأتونک بمثل او دې راتله نشي کولی راوړي نه تا ته بمثل هیڅ یو مثال ستر باطل واري دپاره، د قرآن د باطل ثابتولو لپاره دې کوم قسم مثال هم راوړي الا جئناک بالحق واحسن تفسیره، مگر موږ راتله کوو تا ته
بالحق په صحیح جواب سره واحسن تفسیرا او په بهترین وضاحت سره. کوم ځکه چې کافران اعتراض وکړي پتا باندې پیغمبري باندې دي قرآن باندې هغه ځکه مونږ صحیح جواب او پوره وضاحت سره راشو. یعنی مطلب دا چې په قدم کې مکه آیاتونه نازل شي اقا جوابونه په پوره وضاحت سره نازل شي او دا اسانه شي. کپارس د دا کتاب کې د نګوري مطالعه کې نو کافي حد پورې مشکلات پکې راځي. اخوار دغه خلکو د پاره تخفیف اخروی ذکر کیږي. کم خلک چې قرآن نه مانی قرآن باندې ترازو نه کوي دغه په نظریدلو باندې دغه په احکام باندې ترازو نه کوي او د خپل ریواج سره د خپل ژوند سره مناسب نه غني هغه خلکو د پاره د آخرت سخت سزاګانې ذکر کیږي. الله تعالی وی الذين حکسان يحشرون جراجم بکړشي على وجوههم پړمخ الى جهنم جهنم. د قرآن دشمنان چې قیامت کې پیش کیږي نو دا به پړمخ راخلي کیږي جهنم ته پیش. اولئک دا کسان شرون ډېر بد دي مکانن پزګین کی یا مکان په معنا د مرتبه سره مرضی. شرون ډېر بد دي مکان په مرتبه کې وازول او ډېر گمراه لري سبیل اند سمیلارینا. قرآن باندې اعتراض کوون کې خلک دا به قیامت په ورځ باندې پړ مخ راخلو به جهنم ته راورسول شي. الله تعالی وایي دې خلکو مرتبه او حیثیت ډېر زیات بد دی یعنی هیڅ حیثیت نشته گمراه دي. وازول سبیل او ډېر گمراه دي د سمیلارینا. قرآن باندې څوک ترازو نه کوي د هدایت نه به نصیب کیږي دا سمیلارینا ډېر زیات لري وتلی دي گمراه شوی دي. اخو دغه مضمون د پاره چې الله تعالی په دې دین باندې چې کوم خلک ترازو نه کوي د هغې صحیح جوابات او پوره وضاحت سره بار بار احکام نازل کړي دي نازلوي. د دغې عملي نمونې پیش کیږي پر روان سبق او د دې مسالې وضاحت ته چې کوم خلک د دې آسماني دین دشمنانی د آسماني کتاب دشمنانی د هغې انجام په تاریخ په اعتبار سره د واقعاتو په اعتبار سره ثابتوي چې د څومره خطرناک خلک دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره تسلیم ده چې د قرآن دشمنان یا ستا دشمنان اصل کې ستا دشمنان نه د الله تعالی دشمنان دي او دا خلک به داسې ضایع کېږي او داسې به ماتې خوري لکه څنګه چې د موسی علیه السلام په زمانه کې ماتې وخوړله د نوح علیه السلام په زمانه کې وخوړله عادیانو سمودیانو په زمانه کې اصحاب الرس د کوی والا په زمانه کې د لوط علیه السلام په زمانه کې دقسې به ستا د زمانې مشرکان هم ماتېږي شکست به خوري او الله تعالی په دې باندې غلبه درکوي. نو الله تعالی ولقد آتینا یقینا ورکړی موسی کتاب موسی علیه السلام ته کتاب چې تورات وجعلنا من ګرځولی او ماحور د هغه سره اخاه ورور د هغه هارون چې هارون علیه السلام وزیرا امداد کوونکی. وزیر په معنا د معاون سره نه امداد کوونکی دا سره امداد کوي په دې دعوت کې په دې جهاد او قربانو انقلاباتو کې. د سبقونه وړاندې تر شوي د موسی علیه السلام کله پیغمبر شو هارون علیه السلام په هغه وخت کې پیغمبر نو اس سړی او دای مشر موسی علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړ زما جبم نه خلی زبر دعوت کې یوازې یا مخالفین مې ډېر زورور متکبره مغرور خلک دي زما خبره باندې به پوهېږي که نه به پوهېږي او زما خبره ته به غوږ څنګه دی او دا خبرې به برداشت کوي څنګه او زما به څه حالي په هغه ټایم کې لحاظه که زما رور زما سره دې کې امداد وکړي نو ډېر به ښه شي دا راسه پکې شریک. د موسی علیه السلام په دعا باندې هارون علیه السلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړله او د موسی علیه السلام سره معاون مقرر شو. فقل نذهب من ویل لاړ شي دواړه الى القوم الذين قوم ته كذبوا بآياتنا چې هغې نسبت د دروغو کوي زمونږ نښو ته. آیات څه شي ته ویلی کېږي؟ ظاهر دا د دې نه تورات آیاتونه نه دي مراد ځکه په هغه وخت کې تورات نازل شوی نه و. تورات هغه وخت نازل شو چې کله فرعون په اوبو کې ډوب شي غرق شو او مسلمانان شام ته واوښتل د هغې نه بعد نازل شو. د هغې نه پته لګي چې د دې نه خو د قرآن آیاتونه د تورات آیاتونه مراد نه دي نو ثبت مراد. دویم احتمال دا دی چې د دې هغه عقلي دلایل مراد دي چې د الله تعالی په وحدانیت او د الله تعالی په وجود باندې دلیل ځمکه اسمان شپه ورځ کائنات مخلوقات د دې رزق او نظام جسم کومه طریقه باندې چلیږي دغه ټول ښکاره نښې دي د الله تعالی په ذات باندې د الله تعالی په وجود باندې چې دا موجود دي. نو ګویا چې دوی د عقل نه کار وانخیست د الله تعالی د دغه ښکاره نښو ته یې صحیح نظر ونه کړو بلکې دی دروغجنې وګڼلې او په دې منځ کې چې الله یې منلی وې پر ځان له د خدای دعوه وکړله نو دې ته د الله تعالی د قدرت نښې مراد دي د آیات نه. یو احتمال دا دی او دویم احتمال دا دی چې د دې نه مراد د آسماني کتابونو کوم چې وړاندې نازل شوي تورات نه هم وړاندې نازل شوي آسماني صحیفې وي هغه کتابونو ته اشاره ده چې د هغې مضامین دوی مسترد کړي
باقي کې د الله تعالی احکام موجود د وحدانیت مسائل پکې موجود هغه د آسماني مخکینی کتابونو آیاتونه دي دروغجن وګڼل او پیروان پکې ځان له خدای اعلان وکړو او قوم یې وسره ومانه نو آیات نه مراد مخکینی کتابونو آیاتونه یا د الله تعالی د قدرتونو نه خته مراد شي فدمرناهم من هلاك دوی لر تدمیرا به هلاك کول سره وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام لما كذبوا الرسل هر کله چې نسبت د دروغ وکړو پیغمبرانو ته رسول دا جمع د رسول چې بل سین نو رسول واو راشي دا مفردیه وي او رسول چې د غوت لري شي دا جمع شي دې ځکه کې سوال دا د نوح علیه السلام قوم چې کومونه د نوح علیه السلام نو وړاندې خو پیغمبران راغلي نو څوک دروغجن کړو د خولنې پیغمبر دی دویمه دا ده چې دغه قوم د یو نوح علیه السلام مخالفت کړي د نور پیغمبران مخالفت نه دی کړي تاریخ په دې باندې گواه دی چې د بلچا مخالفت نه دی کړي لیکن دې ځکه جمع لفظ ذکر شو چې د دې ټول پیغمبرانو ته دروغ نسبت کړي دي دغه سوال جواب دا ده چې اصل کې د ټول پیغمبرانو اصول یو شان دي احکام یو شان دي نو چې یو پیغمبر ونه مانی نو ګویا داسې شوړه کړه تاسو ټول نه منئ اوس هغه خلک چې د نبی علیه السلام پیغمبري نه مني اگر که د عیسی علیه السلام پیغمبري منل خدای منل د نه منلو په معنا کې دي هغه يهوديان چې د نبی علیه السلام رسالت نه مني نو اگر که برای نام تورات منل دي دغه تورات نه منلو په معنا کې شو دا د شوړه کړه چې موسی علیه السلام هم نه منل عیسی علیه السلام هم نه منل ټول پیغمبران نه منل یا د سلانو وایي چې یو پیغمبر مخالفت د ټول پیغمبرانو مخالفت دی نو چې نوح علیه السلام مخالفت وکاو د داسې شوله لکه ټول پیغمبران مخالفت چې کړی نو د مخکینی پیغمبرانو منل هغه دوی لپاره هیڅ فائدہ من ثابت نشو الله تعالی وی اغرقناهم من غرق په وګړو ډوبېدو ته وي پاره یو خسب په وجه کې ډوبېدو ته وي لکه چې زمکه دراکاږي کوی ته ورځيږي دغه شان د کې په وجه کې ډوب شي نو دغه خسب ته لکه په بالاکوټ کې ډېر خراب په خاور کې زمکه راخ کله شو ډوب شو نو دا غرق نه دی دا خسب ته عربی په اصطلاح کې یا دغه شان د موسی علیه السلام زمانه کې قارون کم زمکه راخ کله دغه کم خلک راخ کله دي دا غرق نه و دا خسب زمکه راخ کله نو غرق له دوی لاره په څه شي کې یعنی غرق د ډېټ کې نه معلومه کې د په بو کې ډوب شوی دي او واقعیت مخکې تفسیری تر شوی دي معلوم واقعیت دي وجعلناهم من غرزول دوی لاره للناس د پاره د خلکو آیتا غټه نه خدای عبرت د لوی نه خدای عبرت د رسول الدین دشمنی د آسماني کتاب دشمنی د پیغمبر دشمنی نو د سحال به لکه د پیرامیانو په شان کې غرقي کې بډوبي کې تباکی کې د ټول انسانانو د پاره د یو زبردست د عبرت نه خشو واعتدنا من تیار کړل للظالمین ظالمانو د پاره عذابا الیما عذاب دردناک در اخرت خبرداري دي تخویب اخروی دي چې په دنیا کې دوی هلاک کېدل باندې خبره ختم نه ده بلکې آخرت کې هم نبی د پاره دردناک عذاب تیار دی اوس دا خبره شو چې دنیا یې غرق شوله آخرت کې به غرق کیږي نو منځ کې یو سیس بل پاتې شو هغه د برزخ قبر حالات ویل کیږي هغه دې کې ذکر نشو نو چې ګور اول سره او اخر سره معلوم شو دنیا یې خراب ده هلاکیږي به او هلاک دي آخرت کې هم هلاک دي خراب دي نو منځ کې برزخ په خپل باندې معلوم شو چې دنیا او اخري خراب شو قبر دې کوم ځای نه خشو په خپل پته ولګي چې هغه خراب شو نو د درې سفر د انسان رواني دنیا برزخ اخرت په درې وانو سفرو کې مکمل ناکام ثابت شي چې قرآن کې اختصاری الفاظ لګي او مطلب په ډیر زیاتی نو په دې وجه د اختصار د مختصر کېدو لپاره اول سره وخت سره ذکر شو منځي پاتې شو خو لړن حاصل دا چې د آسماني کتاب مخالفین په دنیا کې هم قبر کې هم آخرت کې هم هلاک تباري